من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. سورة نحل آیت نمبر 59 کی زمان جاہلیت یو قبیح عادات ذکر کړی دی، یو پسترین عادات ذکر کړی دی چې زمان جاہلیت کې بخال کو لور نه خوخاله، یعنی اسلام نه مخکې لور باعث نفرت و، لور نه بخال کو نفرت کو. لور کله بوته پاته ولګېدله چې فلانی مثلا لور شوي دی، نغه به غضبناک کېدلو، غصه به کېدلو. د قرآن دی وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله به څه ویل چې لور د شوي د اطلاع ورته میلاو شوه، نه ظل وجهه مسودا، د مخ رنګ به متغیر شو، تور بشولو، غضبناک بشولو. یو مو مثلا پښتو کې مخ رنګ به سور شولو، غصه نه غضب نه به سور شولو، دوره بعد باندې لګیدل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. دا زمان جاهلیت قبیح ترین یو عادت و چې ښځو نه به نفرت کولو، جلکیانو نه به نفرت کولو، یعنی لور نه به نفرت کولو. و فقط نفرت نه اکتفا نه کوله، که دین اکتفا کړی وای دوره مسله نه وه، بلکې چې بچه بوشوله پیدا بشوله زنده به هغه خاورو کې خښوله. یعنی یو پلار خپل بچه واخلي پیدا شي، هغه ته ځای وکندي، هغه قبر کې دفن کړي. دا کار به کېدلو زمانه جاهلیت کې. اگرچه ځنو ویلي چې ځنو قبایلو کې و، ځنو کې نه و. که بنو تمیم مشهوره ده، ځنه قبایل مشهور دي چې هغو کې دا زیات و. څو وجهات دي چې ویلې دا کار کولو، هغوی سمو غرض نه لرو چې ویلې دا کار کولو. هو دا یو قبیح ترین، خبیث ترین و بدترین رسم و چې دا خو خلکو کې موجود و اسلام نه مخکې. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. دي ته ویل چې د بدترین خبر دی، بد خبر دی چې کله به دا ورته میراث شو چې لور د شوي دی. يتوارى من القوم، شرم نه به پټېدلو، خلکو نه به پټېدلو، خلکو نه به پټېدلو چې شرم دی، دا شرم خبره دی، ملور شوي دی. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون. دي کشمکش کی بوغه سړی چې چالو وشونه، آیا دا ننګ و غار د شرم برداشت کی ځان سي خونه کی پرېږ دی، ام يدسه في التراب، یا خاورو کې منډي، خاورو کې دفن کی. ساء ما يحكمون. قرآن یې چې د ډېر بد فیصله وه، ډېر بد کار و چې د خلکو کوم کار. قرآن شدت سره یې تردید کړی. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. موءوده یعنی هغه چې زنده به خخواله، هغه نه وبښتنه کیږي چې کوم جرم کې، کومې ګناه کې دا زنده دفن شوی دی، دوی سره ظلم شوی دی، دا پښتنه ونه کیږي. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لهذا دا یو عجیب و غریب و بدترین رسم و چې لور نه به نفرت کول، لور به نه وخه. او داسې قصې دي چې انسان هغه بیانوی نشي، هغه لیکلی نشي، هغه قلم شرمېږي چې خپل پلار مثلا خپلې لوڼې څنګه دفن کړي دي. هغه کیسې انسان بیان ایمون قدرت نه هغه بهر دي چې هغه بیان کړي. اته لوڼې بیان کړي، ځنو دفن کړي دي، خاورو کې دفن کړي دي. اته لوڼې 12 ځنو روایتو کې ورېږي چې یو کس قیس یا عاصم بن قیس نوم لري، قیس بن عاصم، هغه خپلې 12 لوڼې خاورو کې زنده دفن کړي. بیا هغه ورسته مسلمان یا شو، بیا رسول الله درو هغه خپل قصه ده. خدا کار به کولو.
مقصد مې څه نه ده چې جاهلیت کې د څه کولو د څنګه و د ویلې د څه کول. مقصد مې څه ده چې آیا د رسم د عادت اوس مسلمان مشروع یا موجوده کنه نه موجوده. ایمو مشروع شته که نشته؟ ایدی اثرات شته که نشته؟ جواب داره چې دا ایدی اثرات موجود دي. اگرچه اف صورت کې نه دي چې کوم هغه کوم کار کول، خو مختلف نور صورتو کې ایدی اثرات شته. خپل مشروع کې مکل وکسو اول شایدات چې ایمو مشروع کې چوب نه غوړي چې غلور وشي. ډیر د څه کسان دینداري کسان ملیدلې دي څنګه نه غوړي چې لور وشي. یعنی دا مغه زمانه جاهلیت اثر ده. سلور ته روایت کېږي چې نعمت ده، رحمت خدا ده او بهترین اولاد اسلام یعنی دین یعنی چې بهترین اولاد هغه لور ده. خو ایمو خلق دا نه خو کوي چې لور شي. کله ته پته ولګي چې لور ده نن سبا الټراساوند زموږ د الټراساوند څخه کله وکی چې فیمیل ده نه یغه رویا بدلیږي، خپل خزه صحت ته یغه رویا بدلیږي. دا شي نه خو کوي. یعنی کوم جاهلیت کوم رسمو سیم مغا رسم ده، مغا عادت ده. صرف داره چالته زنده دفن کولی دلته نفرتونه کوي، دلته نه خو کوي چې دنیا ته راشي لور دنیا ته راشي. یعنی خدای یو شی جوړ کړی دی، یو وجود جوړ کړی دی. خدای ظاهره خبره ده خدای هغه مصلحت پیژندي او هغه مخالفت کې دا نه غوړي. خدای کوم مشیت ده هغه کوم اراده ده هغه خلاف د کار کوي. څه نه غواړم چې مالور وشي. حالانکه لور ورکواله زوای ورکواله د خدای کار ده. یا نه لور ورکواله نه زوای ورکواله. قرآن آیات ده مغه ترجمه ده. او یزوجهم ذکرانا یا ادوا ورکواله لور زوای ادوا وسړی ته ورکي. یا اقیم وسطیم یعنی لور ورکی نزوای ورکی د خدای کار ده. دیگه په کار د مو غرض نه وي چې د لور شي یا زوای شي. د زمانه جاهلیت کې وو جاهلو دا کار کولو چې اسلام نه خبر، اسلام نه ورغله. اسلام نه بعد چې څوک دا کار کوي هغه حقيقي مسلمان نه دی. څنګه وایي چې لور نه غواړم یا لوري څنګه پیدا شي خپل خځې نه نفرت وکړي، خپل خځې سره رویه بدل شي. حتی مو مشرقي خځې ډېریږي خپل شوهر ته نشي ویلی چې مثلا الټراساوند مې کړی دی بچی دی بچی نه دی ویلی چې هغې ته پاته لري چې مو سره رویه بدلېږي. دا یو جاهلیت رسم و چې هغه اثر اوسه پورې شته دی. یعنې کومو کسانو کې دا شی شته دی چې هغه خپله لور نه غواړي یا لور واجې نه هغه رویه بدلېږي یا هغه رویه خپلې ښځې سره بدلېږي یا زړه کې دا وي چې لور نه غواړم. دا د سوای چې دا سړی اوسه پورې زمانه جاهلیت کې د زندګي تېروي. د مسلمان نه دی حقیقي. وی دی رسم اثرات نورو شکلو کې موجود دي. مو معاشره کې ښځو باندې ظلم، ښځه کور کې ایمو معاشره کې یو د سکاش مریګل کا مزدور کسو بطور مزدور لکه یو انسان یو هغه سلوک ښځې سکیږي. مختلفو صورتو کې کور کې اوسه ظلم کېږي، کاروبار کې نورو شیانو کې ظلم اوسه کېږي. هغه رعایت نه کېږي. دا مغه رسم جاهلیت اسلام نه مخکې کوم زمانه جاهلیت مغه اثر ده. ښځو نه بنفرت کول، ښځو سره ښه سلوک نه کول د زمانه جاهلیت کې اثر ده. ښځو سره ظلم خصوصا مثلا ننګور ده، یعنی بلې خونې نه کومه ښځه روده شي کور ته کله راشي هغې سره کوم ظلم کېږي. خو دا واقعیت روزانه تاسې معاشره کې کس کوم ظلم ده. ښځو سره کوم ظلم کېږي کله بلې خونې نه راشي یا هغه مثلا سخرو سره ظلم کوي یا خواښیو سره ظلم کوي یا نندراندې دي یا مثلا لیورونه دي کوم ظلم ورسره هغوی کوي. د سیم مغار رسم د کوم زمان جاهلیت کې یعنی هغه ښځې ته انسان نظر نه کوي. کم از کم انسان نظر وکړي او ته که انسان نظر نه کوي مزدور نظر ورته وکړي نو دا د سوی دا کسان اوسه پورې زمانه جاهلیت کې د زندګي تېروي.
ډېر داسې واقعات کېږي مو معاشرو کې څه ښځه دوره تنګه شي ظلم نه، یا هغه ظلم مثلا شوهر طرف نه دی، یا مثلا لیورو طرف نه دی، یا خواخي طرف نه دی، یا سخر طرف نه دی، هر چا طرف نه دوره تنګه شي چې هغه خودکشي کوي. د کوم انسانیت ده؟ د کوم اسلام د مومنو کوم ځکه د مو زندگی تیرو اسلامي معاشره کې مسلمان یو مو اسلام قبول کړی دی چې دوره زیات ظلم ښځې سوا کوي چې هغه خودکشي وکړي. یو ښځه مړه کړي داسې واقعات یې شوي دي چې خواخي طرف نه یا لیورو طرف نه هغه ښځه مړه کړي قاتل یې کړي. بأي ذنب قتلت دا پښتنه به تونه نه کېږي چې بأي ذنب قتلت چې جرم کې ته مړه کړي وه، کومې ګناه کې ته مړه کړي وه، دا پښتنه به تونه کېږي. لہذا دا کار چې کوي دا ظلم کوي هغه داسې وایي زمانه جاهلیت کې د زندګي تېروي چې ښځو ته هغه نظر نه وکړي چې کوم سړی ورته کوي فرق وکړي وکړي ظلم ورسه وکړي هغوی خپل حقوقو نه خبرې نه کوي. ډېرې داسې ښځې دي مو معاشرو کې خپل حقوق نه دي خبرې چې هغوی څه حقوق دي څه رایټس دي هغوی خپل حقوق نه ورته ښایي بس صرف دا یې ورته ښیلي وي چې دا کار به ته کوې دا کارونه دي دا روټین دی نوره دا پته ته نشته چې دا کار مانې واجب دی. یعنې داسې طریقې سره هغه ورته ښیلي وي داسې طریقې سره هغه کارونه نه کوي لکه واجب کسب داسې طریقې سره نه کوي لکه هغې ته تنخوا ورکوي. ښځو سره عموما داسې سلوک کېږي و دې وجې نه ډېر داسې کیسونه کېږي معاشرې کې چې ښځه خودکشي کوي ښځه ځان مړ کوي ښځه مثلا خونه پرېږدي تښتي یا نوره داسې واقعات دي یا هغه نتیجې کې جنګ و جګړې کېږي خپلو منځو کې هغه کې مار کېږي قاتل کېږي وجه صرف څه ده چې ښځې ته یې ښځې نظر نه کېږي انسان نظر نه کېږي هغه ته یو مزدور نظر کېږي. مثلا اوس روژه ده روژې کې څومره ښځې دي چې هغه مثلا مزدور غوندې په کار کوي خونې کې او هغه باوجود بیا هغه عزت و احترام به نه وي خونې کې. یکی یوه ښځه مثلا کار کوي سحري و پرشمای ته یې راغلی دی افطار ته یې راغلی دی نوره به ټوله صرف ته ناست وي لکه هوټل کې یو ویټر مثلا رڅي مړۍ تېروي دسترخوان یې لګوي په هغه ښځه به ټوله نه اخر کې مړۍ خوري. یعنی مثلا افطار به تیار کړي ټوله به ناست وي هغه کسان چې مثلا کې دي نه کشران کسان بیا وي نندران دي به وي یا به لیورونه وي یا به نور کشران بیا وي دي نه هغه به ټوله ناست وي دا به کار کوي روژې حالت کې به دا کار کوي چې هغوی ته دسترخوان تیار کړي مړۍ تیاره کړي. یعنې هغوی کې یو داسې نه کوي چې هغه پاڅېږي مثلا داسې عادت وکړي دا خپل توهین شمارېږي. یعنې هغوی توهین شماري خپل چې دی مو توهین دی چې زه پاڅېږم زه کار وسم داسې نظر ته کوي چې لکه دا مثلا هوټل والا ویټر دی چې مړۍ راوړي لکه هغه ته تنخوا ورکوي ښځې ته دې طریقې سره دا سلوک ځان داسې پرشامي ټایم نه مثلا سحري ټایم نه ټول نه مخکې به هغه پاڅېږي ټول نه وروسته به هغه خوراک کوي مړۍ وخوري. د کوم انسانیت دی کوم اسلام باندې مو عمل کوو کم از کم خونې کې 10-15 کسان دي 15 کسان دي 10 کسان دي په کار دی هغه سمادت وشي ښځو سمادت وشي نور ښځې دي یا نندران دي یا لیورونه دي یا نور سړی دي سخر دی خواښې دی په کار دی مدد ورسره وکړي هغه ته ته تنخوا نه ورکوي که تو ته هغه کار کوي تا باندې د احسان کوي تو باندې د احسان کوي هغه شکریات ته په کار دی ادا کړي داسې مه کوئ چې تو ته هغه هر څه تیار کړي هغه وروسته ته دغه وکړي ته ورته کښېنې ته یې وخورې په کار دی هغه څه مدد وکړي کوکینګ کې مړۍ پخولی کې لوښي مینځلي دي نور کارونه دي په کار دی بل څه مدد وشي انسان نظر ورته وشي یو مزدور نظر په کار دی نه ورته وکړي نه دا جهلیت اثرات دي مو معاشرې کې چې کوم دا شیان کېږي ښځو سره ظلم کېږي هغوی خپلو حقوقو نه خبروي جهلیت اثرات دي زمانه جهلیت د اسلام کې دا شیان نشته دین کې دا شیان نشته دین صریحا قرآن
مزاحمت کوي دین علاوه رشتې ورکولای کې څه کوي؟ خصوصا والدین کوم سرپرست وي، وړونه دي او مور پلار دي، داسې سلوک ښځې څه کوي لکه څنګه یو نعوذ بالله یو حیوان خرڅوي. حیوان سلوک څه کوي؟ ځناور سلوک څه کوي؟ خرڅوي، پیسې هغه باندې خلي. دغه ځینه به ابتدا کېږي چې کله انسان پیسې ونیوخي ښځه خرڅه کړي حیوان ونته ظاهره خبره ده هغه نه به ظلم کېږي به. یعنی اول مجرم هغه والدین دي شي کې سوي دغه ځینې هغه ظلم ابتدا کړی دی. څه درو سپک نظر یې ویل کېږي ته وکړي چې هغه ته خرڅه کې خپل لور زمانه جاهلیت کې به دفن کولی، قتل به کولی، او دا خرڅول هغه دفن نه خورو کې خخوالی نه کم نه ده. جلګه لور ته خورو کې دفن کې یو خرڅه کې د برابر دي. عزت نفس تو ختم کړل نه، دا یو والدینو طرف نه یو جرم ده. اندیشان سره والدین مثلا ځای او تنه لټوي صحیح طریقې سره، رشتہ او ته صحیح نه لټوي، پیسو سي دنیا سي صحیح ځای او تنه لټوي، پیسو سي لور شي هغه نه بعد هغه کاس مثلا بدمعاش وزي، نشئی وزي، بد اخلاق وزي، هغه نه بعد هغه جرګه باندې ظلم شروع شي. دي کیا والدین اول مجرم دي. دین یای چې اذا جاء احدكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه. چې کله داسې کاس تاسو ته ملاو شي چې اخلاق یې صحیح وي، عقیده یې صحیح وي، اعتقاد یې صحیح وي، اخلاق یې صحیح وي، هغه سره په کور د تاسو رشتہ وکړي. یعنی رشته کې دوه شیان دي، جلکه طرف نه یو ورکی طرف نه، اعتقاد عقیده صحیح وي او اخلاق صحیح وي. ایمو مشروع کې څه دي؟ ایمو مشروع کې دا چې هغه یورپ کې وي، هغه استرالیا کې وي، هغه درو تنخواه وي، هغه انجینیر وي، هغه ډاکټر وي، هغه فلانای وي، هغه جواب بهترین. ایمو دا معیارات دي. دیو جن خزونه ظلم کوي. با اخلاق سړی دیندار سړی نه تکسو، پیسې ولا تکسو. دیو جن هغه خزونه ظلم کوي. دي کیا والدین سرپرست غوړونه هغه ملوث دي ظلم کوي. چې دنیا سے لور شي، پیسې سے لور شي، او هغه اخلاق او اعتقاد نه کسي، څنګه چې د بدمعاش ده، شرابي ده، هغه د چه کوي، هغه اخلاق څنګه دي، هغه رویه څنګه ده، هغه څنګه ژوندۍ تیر کړی ده، دا نه کسي. نه دا دي کیا والدین مجرم دي. یو بل شی مو مشرکی چې هغه جهلیت اثر د مشرکی هغه د خځې میراث نه محرومي کوي. خويندې لونې میراث نه محرومي دي. جهلیت زمانه کې بچو زمانه جهلیت کې به خځو ته میراث نه ورکول، میراث نه محرومي. حتی دینه بالاتر دا څه خځه کله چې شوهر به وفات شول خځه به میراث کې تقسیموله، لکه څنګه نور اموال به تقسیمول یا مړکاس اندسی هغه خځه بیا تقسیموله، میراث کې تقسیمېدله، یعنی هغه ته به انسان نظر نه کېدل. خو دین اسلام څخه راغلو دین واضح وته ویلا چې خځه یې ساده میراث کې ساده پر مور پلار سره رشتہ دارو سره میراث کې حصہ لري. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. خځو حصہ ده، نصیب ده هغه شیانو کې چې کوم والدین پرې دی، والدینو اموال کې، والدینو جایداد کې خپل رشتہ دارو هغه کې حصہ لري خځې. لہذا دین اسلام دې تردید کړی چې خځو ته پکار د خپل اسلامي لوش. خو مو مشرکین خځې میراث نه محروم دي. ځان ته مسلمان نه یو، ځان ته مؤمن نه یو، ځان ته شیعه نه یو، ځان ته دیندار نه یو، ځان ته نماز گزار نه یو. و قرآن صریح واضح حکم مخالفت کو خځې خپل خويندې لونې میراث نه محرومي کو، میراث نه ورکو. دی رسم کې وہ زمانه جهلیت کې یا وې زندگی کې وې مو زندگی کې څه فرق شو؟ هغه ته دین مخالفت کېدل، قرآن مخالفت کېدل، دا ته قرآن او دین مخالفت کوي.
ښځې سره ظلم کیږي، ښځه میراث نه محرومه کیږي. زمانه جاهلیت نه، یعنی دا کار چې کوم کوي ښځو سره ظلم زیاتی کوي، ښځو ته مزدور نظر سره سترګې غړوي، ښځې میراث نه محرومې کوي. دا کسان زمانه جاهلیت کې دي، اوسه پورې د اوسه پورې اسلام ته نه تیر وختي زمانه جاهلیت کې د زندگی تیرې حقیقي مسلمان دي شي. لہذا خدای نه دعا غواړو زموږ ته دین اسلام نه پیدلې هغه باندې عمل کولې توفیق راکړي.